عمر مصیبت او حالات راولي. الله اکبر کبیر. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اک حالاتی که حوادثی دا پجامع حقانیه اکوڑا خټک چې بیگا کم دل خراش سانحه پاجی عوش وکنا عالم د جمعې مانزه ته راغلی دی، د مانزه نه پس ځي او ظالمانو ټارګټ کړی دی او د بم سره ټوکړي ټوکړي کړي او د جمعات په دیوالونو پورې غوښې نښتي دي، د طالبانو د علماو ټوپې خپې پیزار یو ځای بل ځای. الله اکبر. سونه غټ ظلم دا په دې ملک ښه چې په دې ملک ستا جمعات محفوظ نه، ستا مدرسه محفوظ نه، ستا عالم محفوظ نه. خدا دې چې بعضې خلکو ته الله یو مقام ورکوي که نه. مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه د جامع حقانیه اکوڑا خټک متمم هغې څنګه په چړو باندې ټوکړي ټوکړي که او هغه ټوکړي ټوکړي بدن یې ښخ شو. ورپسې دی بل زوی نائب متمم د جامع حقانیه دا اوس 11 بجې به جنازه شوي ښه دغه به هم ټوکړې راغونډې کړي به ښخوي. نور د شپږ کسانو د مدرسې د قاري صاحب بچې د 14-17 کالو دا به دي راغونډوي، دا به اوس دفن شوي. الله دې دقه شهداو ته مقام نصیب کی، الله دې شهادت قبول کی او الله دې ظالمان تباہ و برباد کی، مشکلات احسان کی، پریشانې ختم کی. دغه د جامع حقانیه اکوڑا خټک په جامع مسجد کې چې کومه دماکه شوې ده پای کې څونه علما مسلمانان طلبا شهیدان شوي دي. اے رب ذوالجلاله دغې د شهادتونه قبول کړه ربه، دغې پسماندګانو ته په زړونو د صبر پټی ولګې ربه. اے رب ذوالجلاله په دې ملک کې چې کوم خلک دا فسادات کوي، دا په کورونو کې ویر خورئ، اے رب ذوالجلاله هغه ظالمان تباہ و برباد کړه ربه. نشانه عبرت وګرځې ربه، نشانه عبرت وګرځې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رب.